بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانی ورونو د سند های کورټ فیصله واوروله او نقیب الله مسعود د هغه چې کوم کیس راوننورو هغه یې رها کړو چې به ته بې ګناه او زه نو د هم په دې ملک یو څوره دی یو دغه دی ځان ته موټیویشنل سپیکر وایي قاسم شاه هغه خبره کوي چې عمران خان وایي چې یاره د عمران خان د قیامت فیصلې هم دلته کول غواړي نو به یې د دې شی دی دغه د سند های کورټ چې کومه فیصله وکړه که نه دغه دغه ته پرېښوده د قیامت ته پرېښودله چې به هلته به حساب کتاب کېږي او دغه دي خو مونږ حیران دا یو چې زمونږ دا دونه ججان او دونه دا کم خلک چې پیسې وخوري نو بیا زمونږ ټکسونه ولې علي بهی بیا خو دا خلک چې کم مالدار خلک دي او کم سرمایه دار خلک دی او دا کم خلک چې په موږ باندې دا چې دا ټکسونه پټوي او د دې ملک چې څه روان دي دا خو بیا ټیک ټاک روان دي ځکه چې د نقیب الله د مسعود چې کوم دی هغه د هغه فیصله نشي اورولی مونږ ته یو جج او چې یاره به دا قیمت ته پرېږدی قیمت په ورځ به دی حساب کېږي نو ته بیا نه سړی بیا ته زموږ پیسې سله خورې زموږ د ټکسونه او د ادارې مطلب ځای بیا ختم کړي دا شی بس چې کوم د نوابي سیسټم و مخکې کوم د چودریانو سیسټم و بس هغه شی پرېږدئ هغه نوابي سیسټم او د چودري هټ کوم سیسټم و د وډیرانو په هغې کې دا څه نه څه لږ لږ انصاف و ظالمانو خو لږ لږ انصاف پکې و پکې انصاف به یې کولی شو دا اوس خو چې دی خانه به د موږ د ملک چې کومه اداره ګولې چې صفر ده صفر داسې صفر چې اډوله یوه فیصله نشي اورولی نو برای مهرباني په دې نقیب الله په دې فیصله باندې چېرته یا انټرنیشنل چېرته یا ولې چېرته یهودي جج راولي یا ولې عیسایي راولي یا ولې چېرته د چین یو بودمت جج راولي چې دا فیصله په 2 منټو کې به دا فیصله واوري دا زموږ نشو دا زموږ د پاکستان د عوامي دا نشي پاکستان ادارې دې ته سزا نشي اورولی چې نشي اورولی نو بیا او زما څونه هیل دی دا څونه سرمایه داران خلک دی څونه جاګیردار دي دوی چې دا ټکس پټوي او دغه کوي چې یاره بهی زموږ ټکس په غلط ځایونو کې لګي نو دا ټیک ټاک کوي دا کار اندازه ورته داسې معلومیږي ځکه چې زموږ یو جج فیصله نشي اورولی نو دا کم خلک چې زموږ سره څه کار کوي دا ټیک ټاک کار کوي والسلام.